الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بزدل او شکست خورده دشمن نن د قرآن او د حدیث طالبان په داسې حال کې په وینو ولړل چې په مسجد کې د تفسیر د درس نه وروسته د احادیثو درس روان و. د خوارجو دا نه اولنۍ خونخواره حمله ده او نه به اخرنۍ خونخواره حمله وي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیشګویۍ مطابق چې یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، خوارج به تر قیامته پورې د مسلمانانو په خلاف جنگیږي. د دوی جنگ به د مدارسو په خلافي، د مساجدو په خلاف وي او د دین د طالبانو په خلاف وي. ويدعون اهل الاوثان، او د بت پرستو په خلاف به دوی جنگیږي نه، بلکې هغوی به پریدي. د اسلام په تاریخ کې خوارج د کافرو په مقابله کې نه دي جنگیدلی. خوارج اول د سیدنا حضرت عثمان رضی الله عنه په وینو لاسونه ولړل، بیا د حضرت علی او د نورو صحابو وینې توی کړې. خوارج د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث یقیني مصداق دي چې یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. ننی د الله په کور کې او د احادیثو د درس په دوران کې چې قال الله قال الرسول شروع، نو په بیګونه او بې دفاع طالبانو حمله وکړه او ډیر مسافر چې هغه د فراغت او د دین د خدمت په طمع هغه شهیدان کړه. هغوی ته خو به الله پاک جنت په نصیب کړي، یقینا شهید یقیني جنتی وي، او دومره مظلوم او بې دفاع شهید یقیني جنتی. خو بزدل او شکست خورده دشمن دی په دې پوه شي چې که تاسو د عبدالرحمن ابن ملجم المرادي مشن نه پرېږدئ او د مسلمانانو قتلونو ته دوام ورکوئ، نو ګورئ په دې پوه شئ چې موږ هم د حضرت علي او د حضرت عثمان رضی الله عنه د مشن پرېښودونکي نه یو. دا شهادتونه ګورئ موږ د خپل مشن نه نشي په شا کولی، بلکې زموږ حوصلې به نورم مضبوطی. داسې بزدلانه حملې دا د دشمن د شکست دلیل دی چې نورې زور ونه رسیږي، نو داسې بزدلانه حملې کوي. الله تعالی دې د نننۍ واقعي په شمول د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. دې شهادتونو سره موږ بلد یو او ټول عمرم په دې شهادتونو کې تیر شو. دا شهادتونه موږ بزدله کوي نه، الله پاک دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي او زخمیانو ته دې الله پاک شفای کامله عاجله ورکړي، او ټول دعا وکړي او خیری وکړي چې الله پاک دې د دې بې دفاع او بې ګناه شهیدانو قاتلینو ته په دنیا او په آخرت کې سخته سزا ورکړي چې د دنیا دپاره عبرت وګرځي.